بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، زیم شمس مومن او تاسو ګورئ شمس مومن آفیشل. مخکې د دې نه چې موږ د نن ورځې په موضوع باندې خبرې اترې وکړو، که فرض که د زما خبرې، د زما ویډیوګانې، تجزیې، زما معلومات ستاسو خوښي، نو مهرباني وکړئ د ټول نه اول چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټس هم کوئ چې زموږ رهنمایي کیږي. قدرمنو، د پښتون تاریخ په هکله په دویمه حصه کې ما تاسو سره دغه واده کړی وه په اخره کې چې را روان پروګرام به موږ په دې باندې کوو چې پښتو څه شی دی، پښتون څه ته وایي او پښتونولي څه شی دی. سره د دې چې زما تاسو زیاتره وروڼه به دا وایي چې یاره موږ په خپله پښتانه یو، نو موږ ته بیا ته څنګه پښتو او پښتونولي ښیې. خو ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی پښتو وایي هم، خو په دغه ټولو تفصیلاتو باندې نه دي پوهي. نو زه غواړم چې نن موضوع زموږ دغه کیدو. دویمه یو خبره دا ده چې پښتو ویل ضروري دي که پښتو کول ضروري دي، دې باندې به لږې شانتې خبرې اترې کوو. او دریم به زموږ د نن ورځې په دې موضوع کې دا هم برخه وي چې د پښتنو په باره کې سر اولفکیرو چې څوک د انګریزانو په دور کې د خیبر پښتونخوا یا د هغه وخت د صوبه سرحد اخرنی گورنر او هغه د ټول نه معروف او مشهور کتاب د پټان لیکلی دی، هغه د پښتنو باره کې څه وي. او بیا ګران شاعر، فلسفي او لیکوال، انجینیر او یو ډېر دروند خوږ پښتون غنی خان د پښتنو باره کې څه وي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. یو خبره بله هم چې زه تاسو ته کله کله وایم چې یاره تاسو شمس مومن آفیشل ګورئ یا بیدار پښتون. نو دا بیدار پښتون زه ولې د خپل چینل ته وایم، په دې باندې به هم مختصر شانتې خبره تاسو سره کول غواړم. قدرمنو، ټول نه اول خو دا چې پښتو یا پښتون د دې الفاظ د دې لفظ معنی څه ده. پښتو څنګه خو چې موږ وایو پښتو عام طور باندې یو ژبه ګڼلی کېږي. په ټوله دنیا کې خلک دا وایي چې یاره پښتو چې ده دا صرف یو ژبه ده، خو د پښتنو دپاره پښتو صرف ژبه نه ده، دا یو پوره کوډ آف کنډکټ دی، کوډ آف لایف دی، د قوم د ژوند د تیرولو پوره قواعد، ضوابط او طریقه چې کومه ده چې هغه لیکلې شوې نه ده، خو ماشوم نه والا تر د بوډا پورې هر پښتون ته دا معلومه ده چې زمونږ کوډ آف لایف څه شی دی، موږ به ژوند څنګه تیرو. په جرګه کې به څنګه خبره کې، په جومات ته به څنګه ځي، په حجره کې چې کېنو نو خبره به څنګه کې، په پوله په پټي کې چې کله کېنې نو څنګه به چا سره خبره اتره کې، د کور کلي کې چې کله ستونزه او مسله راشي نو هغې کې به څنګه کې. زمونږ رواج او روایات دا څه شی دی، دا پښتونولي ده. بیسیکلي پښتو څنګه چې نورې ژبې دي، که تاسو دا وګورئ نو د هغې زه مثال تاسو له درکوم. عباسین صاحب کله کله دا خبره کوي چې موږ وایو چې یاره مړه د پلانکي کې خوړو پښتو نشته دی. وایي تاسو چېرته د بلې ژبې والا نه دا اورېدلي دي، د مثال په طور باندې یو عربي چېرته ویلي چې یاره په دې کې خوړو عربي نشته دی، یا یو پنجابي چېرته دا ویلي چې مړه ته خوړو چې دی د پنجابۍ نه خلاص دي. نو دا خبره نشته دی. خو پښتو چې ده نو دا صرف ژبه نه ده، دا ما ویلې چې دا د ژوند د تیرولو قواعد، ضوابط او طریقه ده. یو خو په دې باندې موږ له ځان پوهول پکار دي. مطلب د پښتو څه دی؟ پښتو څلور الفاظ دي، پې، خې، تې، وو. او پښتون چې کله شي نو بیا 15 الفاظ ترې نه جوړېږي. ماهرین د ژبو ماهرین چې کوم دی په پښتو باندې مین استادان، پروفیسران او ادیبان، هغوی د دې تعریف داسې کوي چې د پې نه مراد پت دی، غیرت او دغه شانتې شرافت، د دې مطلب وځي ترې نه. خې چې کله راشي یا شین ورته وایي، زموږ چې کوم د جنوبي اضلاع دغه دی هغوی پښتین یا پښتون استعمالوي، نو دواړه نه مراد هم دغه دی، ښېګړه، بلایي، نیکي، یو بل سره مرسته ملګرتیا کول. او دغه شانتې د تې نه مراد دی توره، بهادري، جرأت، صفات دي دا ټول د دغه قوم. د وو نه مراد وفا دی، خپله ژبه پوره کول، خپله وعده باندې ټینګ اوسېدل، او د خپلو رشته دارانو سره، د دوستانو سره چې دی قول او فعل چې دی هغه سرته رسول او د هغوی سره خپلې رشتې سرته رسول، دا د وو نه مراد دی په پښتو کې چې کوم وو راځي. او همدغه شان چې کله بیا موږ د پښتون خبره کوو نو د نون نه مراد بیا ننګ دی. ننګ څه شی دی؟ غیرت دی. یعنی دا د پښتون یا د پښتنو یو اسم صفت دی، او هغه ټول قواعد و ضوابط چې په هغې باندې څوک پوره پوره عمل کوي نو هغه ته موږ بیا پښتون وایو. قدرمنو، د پښتون چې کله موږ مخکې بیا راځو خبرې اترې کوو، څنګه چې مې ویلې چې یاره پښتو ویل ضروري دی او که کول ضروري دي. نو که څوک پښتو نه م وایي د مثال په طور باندې، او هغه کې دا صفات دي کوم چې ما درته بیان کړل، غیرتي هم وي، وفادار هم وي، د یار دوست سره خپله واده هم پوره کوي، جرأت هم پکې، بهادر وي، نو موږ دا ویلی شو چې دا پښتون دی یا په ده کې پښتونولي ده. نو د دې نه دا بریښي، دا ښکاري
چې پښتو ویل که یو طرف ته اهم دي نو پښتو کول د هغې نه بیا زیات ضروري دي. ولې چې پښتون چې دی دا په پښتو ویلو او په پښتو کولو دواړو باندې پښتون کیږي. صرف په ویلو باندې څوک نه پښتون کیږي. او د هغې مثال به زه داسې درکړم که فرض کا د بهر دنیا نه یو انګریز راشي، یو چینی راشي، یو انډین راشي، یو بل ملک یو کس راشي او دلته پښتو زده کړي، ډېرو زده کړې هم ده او هغه چې دی زموږ د پښتنو نه ښه پښتو وایي خو په هغه کې به دا نور صفات دي نو بیا موږ دا نشو ویلی چې دا پښتون دی ځکه چې هغه به صرف پښتو زده کړي. که دغه صفات په چا کې وي نو هله به موږ وایو چې دا چې دی پښتون دی. د پښتو په حقله باندې د پښتنو په حقله باندې چې دی سر اولفکیرو په خپل کتاب د پتان کې مقدمه چې کومه ده په هغې کې په صفحه نمبر 5 باندې هغه بیا لیکي ډېر ښه صفات بیان کړی دی. نو هغه وایي چې کله انسان چې د اټک پول باندې ته راواوړي څنګه نو بیا احساس تاته کېږي چې زه کومو خلکو ته رالم، داسې خلکو ته رالم چې هغوی د تا سره سترګې په سترګو کې اچولی شي او خبرې کولی شي. خو د هغې باوجود دا سترګې په سترګو کې اچول چې دی نو وایي چې دا بېګانګي نه ده او نه دا ګستاخي ده بلکې دا د هغوی جرت دی، دا د هغوی حوصله ده او د هغې باوجود تا ته به دا احساس کېږي چې دا زما خپل خلک دي. یعنی تا سره زور ظلم زیاتې به نه کېږي، د انصاف کار به تا سره کېږي دلته. خو د هغې باوجود هغه یو خبره کوي چې د انګریزانو سره 100 کاله پښتانه پاتې شو، تقریبا 100 کالو نه زیات په دې علاقه باندې انګریزانو حکومت وکړو. خو د هغې باوجود پښتانه اوس هم د انګریزانو دپاره یو مهمه ده، یعنی یو داسې شخصیت چې د هغه پوره صفات، د هغه پوره خوبیانې، د هغه خامیانې دا پوره څوک نشي په ګوته کولی چې په ده کم صفات شته او کم نشته دی. په وخت د تقاضو مطابق هغه کې چې کوم بدلون راځي نو هغه چې دا په بل چا کې نشته دی. غني خان په دې حواله باندې ډېر ښکلي الفاظو کې بیا پښتنو تعریف کړی دی، ډېر زیات زه به دویم چې جامع انداز کې هغه رایوځای کړي دي. غني خان هم د پښتنو په هکله یو کتاب لیکلی دی د پتان اسکیچ، وړوکی غوندې کتاب دی، یو 100 صفحې یو نیم 100 صفحې. په هغې کې هغه لیکي چې پښتون چې دی نو وی پښتون یو ښه نشانه باز خو دی خو یو ښه سپی نه دی. نشانه ښه ټیک ټاک ویستی شي، نښه چې کله ولي نو 2 کیلومتره لرې هم چې دی نښه ویستی شي، خو سپی جوړېدو سره چې دی نو مینه نشته دی. او همدغه شانتې وي دومره آزاد طبیعت او آزاد خیاله دی چې د یو پیغمبر هم صحیح پیروکار جوړ نشو لکه هغه ټول صفات په ځان کې رانوستل کوم چې اسلام یا کوم نور مذهبونه که فرض کړئ یو پښتون په بل مذهب باندې هم دی اگر چې اول خو شته دی پکې نه نور مذهبونه ولا ټول چې زیاتره مسلمانان دي خو بیا هم هغه د یو مذهب هم ښه پیروکار نه دی، هغه خپل هغه ذهني او نفسیاتي ازادۍ چې دی هغه دې ته نور کوي چې هغه د صحیح پیروکار د چا جوړ شي. او همدا وجه نه ما په د پښتون تاریخ په اول باب کې هم دا ویلو چې زموږ تاریخ ولې په تیاره کې دی، د هغې وجه همدا ده چې موږ یو باقاعده ریاست په ځان باندې نه دی منلی زموږ مشران او زموږ آبا او اجداد. بیا وایي چې د موسیقۍ سره خو شوق لري خو موسیقار ته په سپک نظر باندې ګوري، موسیقار یې خوښ نه دی. او همدغه شانتې جوشیله دی، توندخویه دی، سخت مزاجه دی، خو د دې سره سره چې دی خودداره هم دی، یو ښه ګاونډي دی، یو حساس ګاونډي دی. او بیا د ټول نه اخیري چې کومه خبره کړې ده ډېره زیاته په تول پوره یې کړې ده، وایي چې یو شفیق یو بهترین دوست دی یا بیا بدترین دشمن دی، د منځ لار نه پیژني. یعنی که دوستانه کوي نو هغه به دومره مضبوطه دومره ټینګه در سره کوي چې انتها ته پکې رسي، او که دشمني کوي نو بیا په دشمنۍ کې انتها ته رسي. منځ کې لاره باندې چې دی پښتون نه دی ورغلی. نو بیا وروستو بیا هم دا وایي چې یاره دا د ټولو نه غټ صفت هم دی او دا د ټولو نه غټه خامي هم ده. اوس د نن دور ته به موږ راشو، دا خبره ما مخکې ورځو کې د پښتون قومي جرګه چې کومه په هغې کې ما دا خبره کړې وه چې د سلو کالو راسي بلکې د زرګونو کالو راسي پښتنو کې دغه صفات دي، خو د نوي دور د تقاضو مطابق آیا میانروي، د منځ لاره، د توازن لاره، د مثال په تور باندې چې د دوو کسانو په منځ کې جګړې او بل پښتون چې منځ ته راشي نو چې څنګه وګورو چې دا یو زورور دی دا بل کمزوری دی نو دی بیا کمزوری به نه پیژني، نه به سره رشتې، نه به تعلقي، نه به سره بل سي، خو په دغه ټک باندې د کمزوري بیا چې د ملګري او د زورور خلاف ټک باندې ولاړ بیا سره جګړې کوي، وهلم کوي، ګریوان هم شلي، هر څه کوي. نو زما مطلب دا دی چې پښتنو له اوس لږ شانتې د منځ لاره خپلول د وخت ضرورت دی. منګه لا په یو انتها باندې داسې ودرېدل نه دي په کار چې صرف چې زه څه وایم دا ټیک دی او دا نور ټول دنیا چې دا په غلطه باندې لګیا ده. زما په خیال دا هغه خبرې دي، دا د تاریخ نه یو دغه مې درته خالي ویلي. اختتام د دې پښتونولۍ په هکله باندې د محمد ګل خان چې یو ډېر لوی
شاعر ادیب او لیکوال او د هر څه نه غټ چې دی نو یو درون خوږ پښتون په پښتو باندې مړ پښتونو د افغانستان وزیر داخله پاتې شو. هغه وایي چې پښتو منل دي، پښتو ویل دي او پښتو کول دي. چې څوک پښتو ویلې، پښتو منلې او پښتو کولی نشي نو دا پښتون نه دی. پښتون هم په دغه صفاتو باندې پښتون دی چې دا هر څه کوي پکې هله. اخره کې زه صرف دغه ته غواړم چې بیدار پښتون زه د چینل نوم ولې اخلم. بعضې ملګرو ماته دا ویل چې هسې نه چې دې نه څه سیاسي مراد خلک واخلي چې ګینې څه کوي مال چې نه. زه دا غواړم چې زموږ پښتانه چې تر اوسه پورې په هغوی کې د بیدارۍ کمی دی، هغوی کې تر اوسه پورې د هغه شعور، د هغه آګاهۍ، د هغه علم، د هغه پوهې کمی دی کوم چې د دنیا د نورو قومونو د نورو ملکونو سره چې د اوږه په اوږه د تلو لپاره ضروري دی. زه غواړم چې زما په پښتنو وروڼو کې، زموږ په بچو کې، زموږ په کشرانو کې هغه صفات را پیدا شي کوم چې د دې دور د تقاضو مطابق د دنیا سره څنګ په څنګ د تلو لپاره ضروري دي. هغه تعلیم دی، هغه مهنت دی، هغه جرأت دی، هغه ستا خپل سټرګل دی، هغه ادب دی. دا شیزونه چې په پښتنو کې را پیدا شي نو اله به د دنیا سره موږ په اوږه په اوږه باندې تللی شو. امید دی د نن ورځې همدومره ویډیو کافي ده. ډېره مهرباني، ډېره مننه.